واري الدين كله ادب دین د ادب نوم دی دین دا واړو دی وړو ته وایم دی دا واړه که دا لفظ زما سره ووایي نو زه به نور خوشحاله شم الدین كله ادب دین که نه دین دا د ادب نوم دی دین ادب دی د چا د الله ادب دغه خبره منو د رسول الله سلام ادب دغه سنت باندې عمل کول د استاد ادب دغه احترام کول د مور پلار ادب که نه د مشرانو ادب د قرآن ادب د کتابونو ادب د کاغذ ادب د جماعت ادب او کوم ځای کې چې سبق ویل کېږي د هغه ځای ادب د ادب چې څوک کوي هغه با نصیب وي هغه خوش نصیب وي هغه قسمت والی او چې څوک د ادب نه کوي نو هغه بد نصیب وي هغه بې نصیب وي هغه ته بیا د دې علم فایده نه میلاویږي د دې فایده چې ده تړلی شي ده لکه مونځ تړلی شوی ده اوداسه سره یو سړی دوه رکعته نفل کوي ثواب پکې شته که نه خلو خوځوي د مشرانو تاسو ویم مونځ پکې شته که نه عمل لیکن سړی سهار نه والا ماښامه پورې اودسونه کوي مونځ یو رکعت نه کوي نو هغه ته هم ثواب میلاویږي د سهار نه ماښامه پورې چې ټوله ورځ اودسونه کول او ته وایې چې ته هېڅ نه دي کړي اودسونه نه دي اوبه دي ضایع کړي دي په دې باندې خو دوه باړۍ اوبه کېدې دا ته چې سهار نه واخله ماښامه پورې بیا اودسونه کول دوه باړۍ پې اوبه کېدې دا خو تا د اوبو بیخ وویست دې باندې تا اوبه ضایع کړه چې کوم د څه دپاره اودس کېږي هغه شی خو تا کړی دی نو لکه چې اودس ضروري دی منزله دغه شان ادب ضروري دی د علم له د دین له چې دا ادب ورسره نه نو لکه بیا اودس چې سړی لمونځ کوي دا ادب د استاذ نه دا ادب د کتاب نه او د کتابونو چې ږدي دا وایي زه دومره پریشانه کېږم دا زه چې تاسو کورس دا کوم دلته به کښېني دا د زما بیماري معلومه کړې ده زه نشم کېناستی پورته چې د الله کتاب دې کتی زه دې پورته په جهان کې نشي کېدی یو خو معذورتیا ده معذورتیا چې ده د هغه خپې بیا هم په ځمکه دي هغه معذوره دی خیال دی دی صرف د هغه دا څه حصه د بدن هغه اوچته ده نو خاص هم اوچته ده سړی ولاړ نه بیا ادبي خو نه کوي که نه پوهېږي خبره نو چې معذوره دی نو هغه خو کته نشي کېناستی او هغه چې کوم ځای پورته دی هسې هم چې په ولاړې باندې کوم ځای پورته دی نو هغه پورته یې ښودی دی که نه لیکن چې کوم ځای کته دی نو هغه خو په ځمکه لګېدلی دی که نه خیال دی لیکن چې کوم خلک روغ دي نو د هغو دپاره پورته د قرآن نه د حدیث نه د کتاب نه پورته ښه نه وي دا بې ادبي کې شمارېږي دا خپل عبدالله ابن باز په فتاوو کې ده دا بې ادبي ده نو ما دا عرض درخواست کوم زما دغه شان تقریر او دا مې خبرې هغه پوښا مې سم سینګارې راښودې هغې نه زه خلاص شوم دغسې عامې خبرې کوم چې که چا ته څه خبره پرې پوه شي نو هغه به پوه شي پرې زه د هغه به هم ښېګړه وشي زما به هم ښېګړه وشي نو تاسو دا درخواست دی چې د چشمې په کتاب مږدئ او دا کتاب په دې منبر دغه دلته چې زما خپې پرتې دي که نه نو دا ځای د خپو د ایښودو دی د ځمکې نه اوچت دی خو دا د خپو د ایښودو ځای دی نو دا چې زه کله چې وینم که نه بیا ساړوي را باندې راځي نو او دا چې څه دي دا د ادب د وجې نه کېږي د استادانو ادب د کتابونو ادب تاسو هم د ادب کوئ د دې ثمرات به الله پاک تاسو ټول ته نصیب کړي چشمې په قرآن باندې پین په قرآن باندې قرآن نه څه شی پورته کوي نه د الله پاک وینا بره ده او د بني ادم وینا لاندې نو دې طالبانو ته هم چې څه وګوري دا ورته ښایي بار بار کله دوه درې پیرې غلطي ته وشي او چې څوک چې ویني هغه ورته یاداشت وکړي نو بیا سړی هوښیارېږي بیا سړی پوه شي الله دې ماله او تاسو له په دې دنیا کې چې څومره ویو الله پاک دې د خپلو احکاماتو پابندي زموږ نصیب کړي او د مانځه توفیق دې الله زموږ نه ناخلي او د روجې توفیق دې الله زموږ نه ناخلي که موږ لمونځ کوو د الله په توفیق کوو او که روژه نه سو دا د الله په توفیق دا ما خبرې وکړې که دا د خیر وي نو دا د الله د طرفه وي که په دې کې څه شی غلط وي دا زما د طرفه دي او الله پاک دې دا قبولي کړي او الله پاک دې ستاسو دا کېناسته دا دومره وخت نه لګول او د دې وړو دا حوصله افزایي
کنه دا لوی عمل دی دا الله پاک دې دا قبول کی او زمونږ او ستاسو په اولادونو کې الله نیکان صالحان پیدا کی هغه خلق دی الله پاک پیدا کی چې خدای ته خوښي او خلق هغه صفات ته پکې الله پیدا کی چې په باندې الله راضي کی یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام د الله نه اولاد غوښو نو دا وسره ویل دي چې وجعله رضیه داسې بچی راکړي چې تا نه خفه کوي موږ داسې کوو موږ وایو چې پیسې راکړه حلال وي که د حرام وي نه داسې نه د حلالو راکړه چې په هغې زه بیا نیوی کېږم نه اولاد داسې راکړه داسې اولاد راکړه ته کولی شې داسې اولاد راکړه چې ته ترې راضي کېږي صحیح ده الله دې زموږ او ستاسو ده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احفظنا واحفظ المدارس كلها في العالم كله يا اكرم الاكرمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا الله څومره باطل قوتونه چې د دین د ختمولو لپاره د مدرسو خلاف شي دي یا الله تو سره پوښي هغه د دین نه خلاف دي نو دغه د مدرسو خلاف دي هغه د دین نه خلاف دي هغه چې دین دی نه نو د طالبانو خلاف دي د مولیانو خلاف دي تو سره پوښي ته په خپل حالت باندې ته خپويږي به یا الله څوک چې ستاسو د دین مرسته کوي او ستاسو په دین باندې خوشحاليږي او داغو تعاون کوي خدای ته تعاون وکي خدای ته داغو مرسته وکي خدای ته داغو حفاظت وکي څوک چې د مدرسو سره مینه کوي خدای ته سره مینه وکي څوک چې د علماو سره مینه کوي خدای ته سره مینه وکي ای الله څوک چې په دین باندې چلیدل غواړي الله ته آسانیاں نه پیدا کړي یا الله څومره ورځې چې په دنیا کې په خپل اوامر باندې موږ چلے او چې د دنیا نه کله موږ اوچته ځکه چې دا هوستا قانون دی دې کې تبدیلی نه راځي دې کې چینجینګ نه راځي هر سړی بزي نو چې هر سړی دی یا الله موږ په داسې حالت کې د دې دنیا نه اوچت کې د بوزه چې تر نه راځي زموږ اخره خاتمه سما کې زموږ اخره خاتمه سما کې دا نه چې الله ټول عمر منځونه کول مخکې ودرېدو په منبر او د تلو اخراشي نه بیا د مانځ کول نه خدا دا سره درنه کې خدای داسې نه چې الله د اخره پورې د خپل عبادت توفیق زموږ نه واخلي یا الله چې د اخره پورې زموږ د خپل عبادت توفیق واخلي وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم